د مور د بچی په تربیت کې د پلار نه ډیره زیاته غټه حصه ده. ما درته مخکې وي چې د پلار د بچی په تربیت کې دوره اثر نشته دی. فو نه فو پلار، قابل نه قابل پلار د بچی داسې تربیت نشي کولی څنګه چې یو مور کولی شي. مور چې د بچی څنګه تربیت کولی شي داسې قابل نه قابل پلار نشي کولی. یو مثال درته صرف ذکر کوم، یو مثال درته ذکر کوم. د ټولو علماو په دې باندې اتفاق دی، په دې کې د چا اختلاف شته دی نه. سید الاولیاء بایزید بستامی رحمه الله دا یو نیک بزرگ تیر شوی د دغه بزرګۍ کې هیڅ اختلاف نشته او شک نشته. د طریقت یو لاره داسې نشته دی چې هغې کې ته بایزید بستامي په منځ کې نظر انداز کړې او ته دا سلسله نبي علیه الصلاة والسلام ته ورسوې. بایزید بستامي رحم الله دی په منځ کې خامخا راځي کو هر سلسله یې هغه به ده ته رسي. د حدیثو هره سلسله چې د هغه به ده ته رسي او د ده نه به بیا نبي علیه الصلاة والسلام ته رسي. دا داسې یو زبرګ تېر شوی دی. الله تبارک وتعالی دله عجیبه خصوصیات ورکړي. ته د پلار د مور په غېږه کې و چې پلار یې وفات شو، دی یتیم شو. دا به یزید بستامي رحمه الله د مور په غېږ کې و پلار یې وفات شو، مور یې کونډه شوله. د ده کفالې نور څوک نه و. دغې کونډې مور به د خلکو په کورونو کې هغوی له به یې جامې انځلې، لوښي به یې انځلو او هغوی به له څه ډوډۍ موډۍ ورکوله یا لږې پیسې به وله ورکولې او دوی به پرې ځان او د خپل بچي ګېډه پالله. دغې کونډې زنانه د خپل بچی یې ساتو. موده تېرېده تر دې چې دا بایزید بستامي رحمه الله دومره رالو شو چې د وړو سره لوبې شروع کړې په کوڅو کې. رالو شو، لږ د منډو ترړو شو. د مور سره یره پیدا شوه، زه کونډه ښځه یم، په پردي کورونو کې مزدوري کوم، بچی مې هسې نه چې چېرته د شرارتي وړو په لاس کې ورشي او د هغوی سره د ده نه یو شرارتي وړوکی جوړ شي. ګوره کونډه ښځه ده خو د خپل بچي تربیت سره څومره فکر دی. دا ماشوم تپوسونه یې کول یاره زه داسې به څوک چې زما د دې ماشوم ښکلی تربیت وکړي. تپوسونه یې کول تر دې چې چا ورله پته ورکړه هغه پلانکې جومات چې دی د هغې هغه پلانکې مولي صاحب هلته مدرسه ده او هغه د بچو ډېر ښکلی تربیت کوي. د هغه مدرسې نه چې کم ماشوم وځي نو هغه د الله تبارک وتعالی ولی جوړ شوی، بیا هغه داسې تربیت کوي. دا زنانه تپوس یې کو حتی تر دې پورې چې دی عالم نه ورسېدله. خپل بچی د ځان سره بوستو، عالم سره کېناسته، وایي زه یو کونډه زنانه یم، خاوند مې نشته دی، په پردو کورونو کې مزدوري کوم، خلکو له لوښي انځمه، خلکو له جامې انځمه، خو زما سره د دې خپل ماشوم فکر دی، دی چېرته زما نه ضایع نه شي. ته د پلار په زړه کې دا ارزو وه او زما هم دا ارزو ده چې الله دې د ده نه لوی ولي جوړ کړي. پلار یې د دنیا نه تللی هغه ارزو یې په زړه کې وړې ده. زما دا ذمواري زما په اوږو باندې پرته ده. زما سره په دې کې امداد وکړه، زما دا بچی د ځان سره داخل کړه، د تربیت وکړه. عالم ورته وویل ټیک ده، صحیح ده، ته کونډه زنانه یې، ستا بچی به زه د خپل بچي په شانتې ګڼم، زه به د ده د خپل بچي په شان تربیت کوم. هغه زنانه چې ترې روانېده نو وایي تا ته یو درخواست بل کومه، یو درخواست د بل کوم، زما دا درخواست د ځان سره قبول کړئ. وی زما دا بچی زما د غېږ نه تر اوسه پورې لا جدا شوی نه دی، بس دغه بچی مې دی او زه یې موږ په یو کور کې ژوند کوو، موږ د یو بل نه جدا شوي نه یو. په لومړي ځل ما دا خپل بچی د خپل تنې نه جدا کړو، ستا جولۍ ته مې درته وکړو. دی به ډېر زیات خفه په ما پسې، دی زما نه جدا شوی نه دی، دی به په ما پسې ډېر زیات خفه. خو زما دا درخواست واوروه چې ماله به یې ګورې کور ته نه راپرېږدې، ماله به یې هله هغې نه کور ته راپرېږدې چې تا ته د الله ولي جوړ کړی وي، که نه ماله به یې کور ته نه راپرېږدې. عالم چې دا خبره واورېده حیران شو، دا خو ډېره د کمال زنانه ده. هغې ته یې بلکل ته په خپلو دعاګانو باندې زما امداد کوه، ته ورسره ما ته هم دعاګانې کوه او زه به ستا په بچي باندې محنت کوم. بوډۍ لاړه، بچي ته عالم سبق شروع کو، تربیت شروع کو ورله. وخت تېرېدو ډېره زمانه ووتله، د بچي زړه نور صبر ونه کو، استاد محترم پسې راغی، مور مې ډېره زیاته یاده شوې ده.
کور پسې ډېر زیات خفه یم ما له لږ اجازت راکړه زه د خپل مور لږ دیدار وکړم خپله مور مې لږه وینم عالم حریان شو یو طرف ته د یتیم د سترګو اوښکې دي ده ته م انکار نشم کولی خو د ته مزه نه جاړي راته دې یتیم خفه کېږي د یتیم زړه به مات کړمه او کوم ورته ځه نو د مور سره مې له واده کړی و چې ستا ماشوم به زه کور ته نه درپېدم عالم حریان شو هېڅ فیصله نشي کولی یو طرف ته یتیم دی او بل طرف ته د یتیم مور ده الله تبارک وتعالی ته متوجه شو الله څه وکړمه الله ته راله څه فیصله وکړه الله تبارک وتعالی وله په زړه کې یو خبره ور واچوله په زړه کې دا خبره پرېوتله راغی هغه ماشوم یې راوغوښتو وایي دې خوا راشه راغی وایي تا ته زه نن دا سبق حواله کومه خو د ماښام دې ما ته دا سبق واورو خو د سبا نه تا ته چوټي ده یو ورځ له به کور ته لاړ شي د مور دیدار به دې وکړي بیا به ماله راځي خو استاذ محترم څه چلو کو دومره سبق یې ورله ورکو چې استاذ ته پته وه چې دا دې نن یادولی نشي نو دې به سبق یاد نه کړي نو زه به ورته چې ما خو پرېښودی خو تا سبق یاد نه کړو قصدن وله استاذ سبق ډېر زیات ورکو سبق وله ډېر زیات ورکو ماشوم لګیا دی سبق زوتی سبق نه یادېږي سبق زوتی سبق نه یادېږي ماښام رانږدې شو ماشوم یو سوچ وکړو ما خو د مور نه په وړوکوالي یو خبره بار بار اورم بار بار مې د خپلې مور نه دا خبره اورم چې الله هر څه کولی شي د الله نه چې څه غواړي هغه کولی شي او چې استاد راغلی نو استاد مې هم دا خبره کوي چې د الله نه څه غواړي نو الله یې کوي نو راشه نن پې تجربه ولې نه کومه نن پې تجربه ولې نه کوم ماشوم وایي ماشوم خپل کتابونه رایلي د ځان نه سیټ تکو پاسېدو 2 رکعته نفل یې وکړو خپل واړه واړه لاسونه یې الله ته پورته کړو الله د مور نه مې دا اورېدلي چې الله هر څه کوي د استاد نه مې دا اورېدلي چې الله هر څه کوي الله سبق راته نه یادېږي نو ته راته نن دا یاد کړه زما دا حاجت سر کړه الله ما ته سبق یاد کړه چې زه مې خپلې مور له لاړ شم الله ورله دعا قبوله کړه د ماشوم ذهن ته ټول سبق لاړ راغی استاد محترم ته کېناستو استاد جي سبق درته اورم استاد ته پته و چې سبق خو دې نشي یادولی ما خو ته ډېر سبق ښودلی دی ابه ته چېرته یاد کړی یي ووایه سبق ماشوم شروع شو ټول سبق یې واورو یو ټکی پکې خطا نه شو چې سبق یې واورو استاد محترم پوه شو چې د دې ماشوم سره د مور په دعاګانو باندې د بل ځای نه امداد دی د ماشوم سره د مور په دعاګانو د بل طرف نه امداد دی استاد محترم ورته وایي بچیا سار به لاړ شي ورځ به د مور سره ډکه کې خو ماله به واپس بیا راځي ماشوم ورته وایي ښه ماشوم لاړ کور ته خوشحالي کې په لاره باندې نن به د خپلې مور دیدار وکړم نن به مې خپله مور وینم په خوشحالۍ روان دی چې کور ته ورسېد دروازه کلکه ده ورې وټسه او کړس یې ورکړو د دننه اواز رانغی بیا یې کړس دروازې له ورکړو بیا اواز رانغی په درېم ځلې بیا کړس دروازې له ورکړو مورې بایزید یمه ستا زوی یمه ما ته دروازه کوله وکړه د دننه ورته اواز مور وکړو وی کوم بایزیدو وی ستا زوی که نه وی زما بایزید نشته دی زما بایزید به هغې نه ماله راځي چې د هغه نه لوی ولي جوړ شي ما ته یې استاذ ویلي چې زه به یې نه درفېدم استاذ خپله واده نشي ماتولی دا زما بایزید نه دی دا به بل څوک او ماشوم پوه شو چې مور مې دننه اجازت نه راکوي مور مې خفه ده په کور ته په راتلو باندې د ور سره سیټ ته ودرېدو ښه یې وجړلو ویې جړل او د کور نه بیا را روان شو استاذ له راغی چې استاذ ته راورسېدو استاذ حریان شو چې دا څنګه کیسه ده دی خو تللی و بیا واپس راغی استاذ محترم ورته وی بچیه مور له دې تللی وي ماشوم چې سترګې اوچتې کړي سترګې د جړا نسرې وي اوښکې په اننګو رابهېدې استاذ محترم هم په جړا شو کېدای شي مور یې مړی وی ولې بچیه مور دې سمه وه وی جی مور مې سمه وه خو د مور د طرفه اجازت میلاو نه شو ما ته مې مور وی چې زما بایزید په نیمه کې نشي راتلی زما بایزید به هله هغې نه راځي چې د هغه نه د الله ولي جوړ شي دا زما بایزید نه دی استاذ محترم ورته وی بچیا د مور نه خفه رالی کو د مور نه دې مرور رالی کو
زه میندو ته اوس وایم خپل مقام وپېژنئ، خپل مقام وپېژنئ. او ځوانانو ته هم وایم چې تاسو ګورئ د میندو مقام وپېژنئ. ای بچیا مور دې خفه پرېښوده ته ترې رالې؟ وی جي زه خفه رالم، مور مې خفه نه وه، زه خفه رالمه، خو د مور نه مې ګیله نشته ځکه چې هغه زما د پیدې دپاره لګیا ده. هغه زما نه سړی جوړول غواړي. خو استاد محترم یو درخواست د تاسو ته کومه ماشوم ورته وایي، درخواست درته دا کومه چې زه به ډېر زیات جاړم تا ته، زه به تا ته ډېر فریاد کوم چې ما کور ته پرېږده، خو ما به کور ته نه پرېږدې، ما به کور ته نه پرېږدې. استاد محترم ورله خپل د پټکي فلیسکه راواغسته، ماشوم له یې پې اوښکې پاکې کړې، بچې زه به ستا نه ولی الله جوړم د هغې نه به دې کور ته لېږم. استاد محترم لګیا دی د بچي تربیت کوي. یوه شپه باندې استاد محترم په تهجد باندې ناست دی، تهجد یې وکړو، بیا په خپله مسله باندې ډډه وواله، سترګې ورلې. د تهجدو نه فارغ شو، په مسله یې ډډه وواله، سترګې ورلې. خوب ویني د نبی علیه الصلاة والسلام زیارت کوي. نبی علیه الصلاة والسلام استاد محترم ته په خوب کې وایي تا سره چې دا کم ځوان دی بایزید باستامي، دله د الله د طرف نه د ولایت جنډه میلاو شوه، دته د الله د طرف نه د ولایت جنډه میلاو شوه، دا د الله ولی ګرځېدلی دی، د ده تربیت تا مکمل کو. دا خبره چې د نبی علیه الصلاة والسلام استاد ته څنګه وکړه، استاد محترم د خوبه راپاڅېدو او داسې وکړو، 2 رکعته نفل یې نور وکړو، لاړ په خپل شاګرد پسې چې د کمرې دروازه یې کوله وکړه، څه ګوري چې نوجوان په تهجدو باندې ولاړ دی. استاد محترم شاته غلی کېناستو، خپل شاګرد ته ګوري او جاړي ورته. دا د هغې کونډې زنانه بچی دی، دا د هغې زنانه بچی دی چې کوم په پردو کورونو کې مزدوري کوي، لوښي وینځي، چې د هغه دپاره نبي علیه الصلاة والسلام ما ته بشارت راکوي چې بایزید د الله ولی دی، بایزید د الله ولی دی. چې کله بایزید باستامي رحم الله سلام وګرځو، شاته یې وکتل استاد محترم ناست دی. استاد ورته وایي زما شاګرده ما ته لږ رانږدې شه، ما ته لږ رانږدې شه. شاګرد رانږدې شو، استاد محترم ورته په ژړا شو او رانږدې کو، تندی ورله ښکل کو، تندی خپل شاګرد له ښکل کو. ای بچیه ته کور ته ځه، ستا تربیت مکمل شو، ستا د ولایت الله ما ته په خوب کې د نبي علیه السلام په خوله باندې زیری راکو، ته زه د خپلې مور خدمت وکړه. بایزید بستامي رحمه الله د خپل استاد په خپو کې پرېوتو، د خپل استاد خپې ښکل کړې. استاد محترم دا ستا هغه تربیت دی، دا ستا تربیت دی. اوس بایزید بستامي رحمه الله روان شو، روان دی کور ته ورسېدو چې دروازې له دا ځل کړس ورکو څنګه دننه یې ورته مور اواز وکړي زما بایزید راځه، زما بایزید راځه. بایزید بستامي رحم الله چې ورښکاره شو، د مور په خپو کې ورتاو شو، په جړا ورته شو، مور یې روچت کو، غاړه یې وله ورکړه، په تندي باندې ښکل کو، کټ یې ورته سم کو، په هغې کې ځان ته کېنو. مور یې ورته مخامخ ناسته ده، اوس د مور مخې ته یو نوجوان ناست دی، د مخ نه د نور شغلې خیږي، په سر یې پګړۍ پرته ده، هغه پګړۍ چې استاد یې ورته په سر ایښې ده، په مخ مبارکه ښکلې ږیره ده. مور یې ورته ګوري او جاړي ورته، وایي بچې ځمه چې تا له د ډوډۍ غم وکړمه. پۍ یې وله راوړو، توده کړي، ډوډۍ وله راوړه. نو چې کله بچي ډوډۍ وخوړه، مور یې اسمان ته لاس اوچت کړو، وی الله ما دا ورځ تا نه غوښتله، الله ما تا ته سوال کړی و چې ما له تر هغې پورې مرګ مه راولي چې زه خپل بایزید د الله ولی وینمه، زه د خپل بایزید مخ داسې وینم چې د هغې نه د نور شغلې خیږي. الله زما هغه امید پوره شو، الله زما هغه امید تا پوره کو. الله که اوس ستا فیصله ده چې کله مې ځان ته بلې الله ما وبره په ایمان سره. الله زما په دنیا کې نور ارمان نه دی پاتې شوی، زما دغه ارمان چې زه مې د خپل بچي نه د الله ولی جوړ کړم. داسې میندې وي په څه وخت کې، داسې میندې وي چې د بچي د تربیت په سره دومره فکر و، دومره فکر و. داسې زنانه په دنیا کې تیرې شوي دي چې هغوی د الله قسم کوي چې ما خپل بچي له لا بې اودسه خوا نه ده ورکړې، چې بچي له به یې خوا ورکوله، لومبی به یې اودس وکړو، بیا به یې سینې ته واچو. د هغه نه به خالد بن ولید پیدا کېدو، د هغه نه به محمد بن قاسم جوړېدو،
دا هغه نه به امام ابو حنیفه جوړېدو، دا هغه نه به امام بخاري جوړېدو، دا هغه نه به امام مسلم جوړېدو چې مور ته به بچی په غېږ کې پروت و، قرآن به یې مخې ته پروت و، دلته به بچي سینه خوړه، مور به د قرآن تلاوت کو. هغې بچي نه به د الله ولی نه جوړېږي. مونږ به څنګه د خپلو بچو د تربیت جړا وکړو؟ مونږ به څنګه دا ووایو چې زما بچی ما ته ښه نه ګوري، چې دلته مور ټي وي ته ناسته ده، فلمونه ګوري او بچی ورته په خوا کې پروت دی سینه روي. دلته مور فلمونه او ډرامې ګوري، دلته بچی پی خوري. دا بچی چې ماشوم دی ته به په غصه باندې غلی کړي، ته به په خپل دبه وغورځئ، ته به ورته غصه وکړي، ته به ورته قهر وکړي، دی به ارضي توګه باندې غلی شي. خو سبا چې دی رالو شو چې ته ورته یو غصه کوې، دی به در باندې دوه غصې کوي. ته پې یوه چغه وایي، دی به در باندې دوه چغې وایي. ولې؟ د ده په مور په غېږ کې داسې تربیت شوی دی. او چې کله د ده د مور د غېږې نه تربیت داسې وشو چې د مور د قرآن تلاوت کوي، بچي پی خوړل، نو بیا به دا بچی مور خپو ته لاسونه نیسي چې مور ستا قدم د خاورې د کېښودو نه دی، مور ستا قدم زما په لاسونو کې د کېښودو دی، مورې زه به ستا خپې د خپلې ګیرې په ویښتو باندې پاکومه. بیا به دې داسې بچي جوړېږي. ښه نو غرض مې دا کو چې د بچي تربیت دا د پلار او د مور دواړو ذمواري ده. مونږ دی الله تبارک وتعالی زمونږ سره دی الله دا فکر پیدا کړي چې د خپلو بچو په دیني تربیت باندې فکر واچو. الله تبارک وتعالی زمونږ بچي صالحان او نیک عمله وکړي. واخر دعوانا